نبی علیہ السلام فرمایي چې غیبت کول دا د زنا نه سخته ګناه. معزز ویلې سخته ګناه ده. څه ده؟ ځکه چې که یو سړی زنا وکړي او دی الله لا توبه تایب شي او دی رجوع الله له وکړي او په د خپلې ګناه توبه وباسي، الله به دله دغه زنا معاف کړي. خو معززو کله چې مسلمان د بل مسلمان غیبت وکړي، د غیبت داسې ګناه ده چې هغه مسلمان چې په چا پسې د غیبت کړی وي چې هغه دله خپله بخښنه ونه کړي، الله دله بخښنه نه کړي. ځکه دا غیبت کول دا په حقوق العباد کې دی. د صحابه کرامو عمل سو په احیاء العلوم کې امام غزالی رحمت الله علیه لیکلی دي: کان الصحابة رضی الله تعالی عنهم يتلاقون بالبشر ولا يختابون عند الغيبة ويرون ذلك أفضل الأعمال ويرون خلافه عادة المنافقين. عزتمندو صحابه کرامو به چې کله مر سره د یو بل سره ملاوېدل، د خوشحالۍ سره ملاوېدل او د یو بل غیبت به نه کول او دا عمل به یې ښه ګڼل او د دا نه علاوه یعنې دا غیبت کول د مسلمان دا به د منافقانو عادت ګڼل. همدارنګې معززو زمونږ چې کوم اسلاف اکابر هغوی به لکه څنګه چې مونځ روژه خلک عبادت ګڼي، همدغه شان به دغو خلکو یعنې زمونږ اکابر و اسلافو به د خلکو د غیبت کولو نه، خلکو له ضرر رسولو نه خپل ځان بچ کول دا به عبادت ګڼي. عزتمندو مسلمان له تکلیف رسول د خپل آخرت غر کول، د مسلمان سره ښېګڼه کول د خپل آخرت ځان له برابرول دي. نو که مسلمان نیکه شه په مسلمان پسې غیبت وکړي، نو دغه مسلمان له به الله جل شانه د قیامت په ورځ د ده په عملنامه کې د هغه مسلمان ګناهونه ولیکي چې په چا پسې د غیبت کوي. نو ځکه غیبت کول سخته ګناه ده چې انسان له دغه ګناه معاف کول الله نه کوي، او دغه مسلمان به د هغه مسلمان نه بخښنه غواړي چې په چا پسې غیبت کوي. که هغه بخښنه ونه کړه نو دغه مسلمان ګناهګار دی او په ده باندې د دغه غیبت کولو ګناه پرته. معزز جناب رسول الله بر فرمای چې د قیامت په میدان کې به دوه کسان راوستل شي او دغه دواړو له به خپلې عملنامې میلاو شي. نو چې کله د یو مسلمان خپله عملنامه کلاو کړي او دا اوکس، نو د مسلمان به حیران شي، وایي به چې یا الله دا فلاني نیکي خو ما نه وه کړې په دنیا کې، دا فلاني نیکي خو ما نه وه کړې په دنیا کې، دا نیکي مې هم نه وه کړې، یا الله دا خو ما نه نیکي راغلي ما نه دي کړې. او یو بل مسلمان بدقسمته مسلمان به وي چې هغه به وایي چې یا الله دا فلاني ګناه خو په دنیا کې ما نه وه کړې، دا فلاني ګناه خو ما په دنیا کې نه وه کړې، یا الله ما نه خو هغه ګناهونه راغلي دي چې هغه ما نه دي کړي. جناب رسول الله بر فرمایي چې ورته وویلی شي چې د کوم مسلمان له نیکي راغلي دي، دغه مسلمان له به وویلی شي چې دا نیکي ستا نه دي، دا په دنیا کې په تا پسې فلاني مسلمان غیبت کړو، نو د هغه نیک عمل تا له راغلي دي او د ستا بد عمل هغه فلاني کس له راغلي دي. معززو چې د محشر په میدان کې مونږ تاسو سره خپله د نیکو کموالی وي او په دغه حالت کې بیا مونږ له د نورو خلکو ګناهونه راشي او د مونږ هغه لږې نیکۍ هم نورو خلکو له لاړې شي، معزز څومره لوی تاوان شي، هلاکت دی، هلاکت معزز. نو هر مسلمان له پکار ده چې هغه د غیبت کول نه ځان وساتي. معززو غیبت د بدترینو خلکو خزار. یو کس د زین العابدین رحمت الله علیه په مخامخ غیبت وکړي، نو ده ورته وفرمیل خبردار غیبت مه کوه، ځکه دا د هغه خلکو غذا ده کم چې د انسانانو په شکل کې سپي دي. ورته فرمایي ای د الله بنده ته غیبت مه کوه،
ځکه دا غیبت د هغو خلکو غذا ده کم چې د انسانانو په شکل کې سپي دي. نو معززو معلومه دا شوه چې عبادت کوونکي ډېر لوی په تاوان کې ده، ځکه زین العابدین رحمت الله علیه د دا غیبت کوونکو خلکو تشبیه د سپو سره کړې. حال دا چې نن سبا خلک غیبت یو وړه ګناه ده چې دا وړه ګناه ده، خو معزز دا وړه ګناه نه ده. دا انسان په دنیا او په آخرت غرق کوي، هلاکت له نږدې کوي. نو بیا ولې مسلمان دی بل مسلمان غیبت کوي؟ همدغه شان معززو دغه غیبت د دین دپاره هم ډېر نقصان دی. حضرت حسن رضی الله عنه فرمای والله للغیبة اشرع في دین المؤمن من الاکلة في جسده. حضرت حسن رضی الله عنه فرمای چې د مؤمن په دین خرابولو کې د غیبت اثر په بدن کې د اکلې غوښه رژون کې بیماري نه هم زیات نقصان دی. یعنی دا غیبت کول د مسلمان دین له داسې نقصان رسوي لکه چې د مسلمان بدن له داسې بیماري لګېدلي چې د هغه غوښه رژوي. حضرت حسن رضی الله عنه فرمایي چې دغه بدن له کومه بیماري لګېدلې دغه بیماري نه زیات نقصان دی دا غیبت د انسان د دین لپاره. نو معزز غیبت یو د مونږ دنیا نه، معزز غیبت زمونږ دین دنیا آخرت ټول غر کوي. نو داسې لویې ګناه نه بیا مونږ مخ ولې نه اړو؟ داسې لویې ګناه مونږ بیا ولې نه پرېږدو چې صحابه کرامو د دغې بیماري نه ځان ساتلی دی؟ صحابه کرامو غیبت نه ده کړی بل مسلمان. معزز مونږ له پکار ده چې مونږ د صحابه کرامو په نقش قدم روان شو، مونږ هغه ګناه پرېږدو کومه ګناه چې جناب رسول الله مبارک بده ګڼلې. هغه ځان له مسلمان څنګه کامل مسلمان چې هغه د جناب رسول الله په طریقو باندې هغه د رسول الله مبارک لار نه اختیاروي. یقینا هغه مسلمان چې هغه د جناب رسول الله مبارک د لار نه هټ کړ دی دا په تاوان په خسران کې. معززو همدغه شان د غیبت د ټولو خرابیو جرړه ده. غیبت داسې خطرناکه ګناه ده چې د دې په وجه جګړې او بې اتفاقي پیدا کوي، بلکې په معاشره کې اکثره فساد د غیبت په وجه پیدا کوي. که موږ فکر وکړو نو د موږ معاشره اکثر د غیبت د وجه حل کوي. زه تاله کېناستم د فلاني غیبت مې ده وکړو، ته ماله کېناست د فلاني غیبت ته راته وکړو. نو دغه شي د وجه نه معززو خلکو د یو مسلمان په بل مسلمان باندې ګمان خراب شي، اعتبار ختم شي، په زړه کې د هغه مطابق غلط خیالات او وسایس راځي. حال دا چې هغه مسلمان به پاک خو ما ورته د دغه مسلمان په ذهن کې د هغه خیال داسې جوړ کړی دی چې هغه ورته کله هم ګوري نو په بد نظر ورته ګوري. حضرت عمر رضی الله عنه فرمای علیکم بذکر الله تعالی فإنه شفاء وإياكم وذكر الناس فإنه داء. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فرمای چې تاسو په خپل ځان باندې د تعالی ذکر لازم کړئ ځکه دا شفا ده، او د خلکو د ذکر د غیبت نه ځان وساتئ ځکه دا بیماري ده. معززو هر مسلمان نه پکار ده چې موږ د غیبت نه ځان وساتو چې دومره لویه بیماري ده، دومره لوی نقصانات دي، د انسان دین دنیا او آخرت غر کوي. معززو پکار ده بیا موږ له چې موږ د غیبت نه مخ واړو او موږ د بل مسلمان غیبت نه